الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محرم الحرام میاشت ډیر زیات دی برکتو، دی فضیلت، دی عظمت، دی ثواب، دی اجر میاشت ده. خو دې میاشت کې ځینې خلک د غلط فهمي په وجه باندې په بدعاتو کې، په رسومات رواجاتو کې ځان ګډ کې شامل کې ډېر کارونه وکړي چې د عبادت په ځای باندې د دوی ګناهي غلطې ځینې خبرې مشهورې دي. یو څو خبرې تاسې حضور ته وړاندې کومه. اوله خبره، په دې میاشت کې ذکر شهادت دپاره مجالس جوړول او په دې مجالسو کې ماتم کول یا ځانونه وال نوحه کول، زړل، دا د شیګانو د مشابهت په وجه باندې علما کرامو، مفتیانو عظامو ټولو حرام لیکلي دي. په حدیث کې راځي، سنن ابي داود جلد دوم کې صفحه 203 باندې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم ارشاد ده: من تشبه بقوم فهو منهم. چاسی د یو قوم مشابهت اختیار کوي، هغه د قیامت په ورځ لیغو جدا لیغو جبه شمارل کیږي. لہذا د شیګانو د مشابهت په وجه باندې دا حرام دي. د محرم په میاشت کې مجالس چې جوړ کړي او په هغې کې زړل او ځانونه وهل. علامه ابن حجر هیثمي مالکي رحمت الله علیه الصواعق المحرقه جلد دوم صفحه 504 باندې فرمایي: وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَنْ يَشْغَلَهُ بِبِدَعِ الرَّافِضَةِ مِنَ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَّا لَكَانَ يَوْمُ وَفَاتِهِ صلی الله علیه وسلم أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحْرَى. فرمایي خبردار، دا د روافضو د شیګانو په کارو کې، په بدعاتو کې، په رسوماتو کې تاسې مسلمانان مه داخلېږئ، ځان مه داخلوئ، ځکه چې دا د مسلمان د مؤمنانو د شان لایقه نه ده. که چیرې دا د مسلمانانو دپاره دا جایز وای، نو بیا تر 14 محرم په ځای باندې د محرم میاشتو په ځای باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ ډېره زیاته غمجنه وه. ورې به بیا ځانونه ټکول روا وو، ورې به بیا زړل روا وو. لہذا دا حرام دی. او دوم شی، دوم کار، محرم الحرام میاشت کې د بعض خلک یای دا د غم او د رنج والا میاشت ده. لہذا په دې کې خوشحالي کړل دا ناروا دي. له دې کارو چې دوی پرهیز کې او دوی یو قسم غم مناوي. ډیر خلک دی وړي تور کالي اغوندي، ډیر خلک دی وړي ښځو هم دا رواجات دي، هغه بیا یبلې پښې ګرځي، هغه بیا شي په پښو کوي، نه چپل لرې کړي، منتونه نظر یې منلی، زیب او زینت او سنګار ځان جوړول دا بالکل یې پرېښوي. دوی دا د غم میاشته ده. نو لہذا د دغو خلکو هم دا خیال غلط ده، ولې چې په حدیثو کې د دغې میاشتې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. لہذا دغه میاشته د غم میاشته ګڼل نه دي صحیح. دریم کار، دا خبره ډېره زیاته مشهوره ده، ډېر خلک یایي چې د محرم په میاشته کې واده کړل صحیح نه دي. د یایي چې د واده خوشحالي کول دا حرام دي. نو دا بالکل غلطه خبره ده. محرم په میاشت کې واده کړل روا دي. محرم په میاشت کې لکه سوړ شي، په نورو میاشتو کې د واده کړل ممانعت نشته، منع نه ده راغلې. د محرم په میاشت کې هم د واده منع نه ده راغلې، بلکې واده خو د تقوا یو ذریعه ده عبادت ته. نو په دې میاشت کې د عبادت حکم ده. که څوک ودونه کوي کولی شي. پړه لیکه خلک، هغه خلک چې ځان ته ډېر پوه یایي، هغه هم د دې یو رواج شکار دي، د دې غلط سوچ شکار دي. حالانکه په حدیث کې راځي، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. کله چې یو سړی واده کړي نو د هغه نیمایي دین مکمل شي، په باقي نیمایي دین کې د الله تعالی چې وډار شي. نو لہذا په دې میاشت کې نکاح کول ممنوع نه دي، منع نه دي. یو بل کار په دې میاشت کې ډیر زیات مشهور ده. ډیر خلک د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په نوم باندې سبیل لګوي.
خوږې اوبه ورکوي تقسیموي دا هم علما کرامو منع کړي دي د محرم په میاشت کې دا هم ډېره زیاته پابندي ده بذات یې خود سي ورته وګورې خیرات کول صدقه کول اوبه چاته ورکول مړۍ ورکول روټۍ ورکول دا بالکل صحیح ده خو د مشابهت د شیګانو سره راځي لہذا دا منع ده بالکل ناجایز ده ځکه چې اوبه څوک لګوي په دې کې مختلف سوچونه وي څوک یې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته ظالمانو اوبه نه وې ورکړې اوبه یې پرې بندې کړې وې نو موږ ځکه دا اوبه ورکوو لہذا دا یو غلط سوچونه راځي نو د شیګانو د مشابهت په وجه باندې اهل سنت والجماعت دپاره دا جایز نه ده چې دوی سبیل ولګوي اوبه ولګوي شربت تقسیموي ځینې خلکو دا سوچ د 13 محرم الحرام باندې کاروبار کول په روزي کې تنګي راځي دا تصور یې ده دا هم غلط ده دا هم یو بناوټي عقیده ده باطل یو سوچ ده د ځینو خلکو لہذا دا هم ناروا دي او دغسې نوحه کول ځانونه وال لکه د فقه جعفریه وال شیګان حضرات خپل ځانونه وایي نو دې ته درېدل هم ګناه دي ځانونه خو پرېږده ډېر خلک کرایه باندې ځي دا کار کې پیسې ګټي دیاړۍ لګوي لہذا دا بالکل ناروا دي یو بل ډېر زیات عام رواج ده چې په بعضو علاقو کې دا رسم او رواج ده د محرم په میاشتې کې 10 محرم باندې خلک قبرستان ته ورځي عیدرې ته ورځي په قبرو باندې قبرونه جوړوي بتۍ پې لګوي او دغسې ګلان پې غورځوي نو خاص کر دا محرم میاشتې هغه ته خاص کړي دا بدعت ده دا عیدرې ته تلل دا بذات یې خود صحیح ده شریعت دې ته یو ځان ته مقرر یو خاص ورځ نه ده مقرر کړی چې سړی یایي چې په دغه میاشت به ورځي لہذا یو خرابي خو په دغه میاشت کې دا ده چې خامخا خلک یایي چې نه په دغه میاشت کې به ورځي دا خاص نه ده عیدرې ته ورتل بذات په هر وخت ورتل جایز دي لیکن دغه میاشت خاص کول دا ناروا ده دا بدعت ده دغسې ښځې عیدرو ته ورځي د ښځو عیدرو ته تلل بیا په دغه دور کې له فتنې چې خالي نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې جامع الترمذی جلد اول صفحه 83 کې الله رسول فرمایي لعن الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کومې ښځې عیدرې ته ورځي په هغو باندې لعنت ویلی ده او کوم خلک چې قبرو ته سجدې لګوي په هغو باندې لعنت ویلی ده او کوم خلک چې سجدې لګوي هغو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده او کوم خلک چې په قبرو باندې څراغونه بلوي مومبتۍ بلوي په هغو باندې د الله رسول لعنت ویلی ده لہذا دغه میاشت کې ستا کوم بدعات دي غلط سوچونه دي رسومات دي بناوټي عقیدې دي له ځانه یې جوړه کړي دي قرآن او حدیث کې د دې تصور نشته له دغو شیانو چې خپل هم ځان بچ کړي نورو خلکو ته هم دا پیغام ورسوئ چې ځان جن بچ کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین